د بېنظیرې د روپو نوی قسط 14,500 روپۍ چې دي دا به کومو کسانو ته میلاویږي او د دې سره به د ماشومانو وظیفه میلاویږي که نه میلاویږي ځکه زیاتر داسې کسان دي چې هغو ته د ماشومانو وظیفه نه ده میلاو شوي نو هغه دا تپوس کوي چې موږ ته به د ماشومانو وظیفه له دې سره میلاویږي که نه میلاویږي بل لا ځینې داسې زنانه دي چې هغو په دې روژه کې یا روپۍ راغستې یا د روژې نه یو څو ورځې مخکې راغستې دي نو هغه وایي چې موږ ته به دې ځل له دا قسط میلاویږي که نه میلاویږي نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات در کوم دا ویډیو معلوماتي د غریبانان دپاره تاسو دا ویډیو راولئ دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورسوي ځکه زیاتر کسان د دې خبرو نه نه خبر چې نه خبر یا د دې نه خبر شي एकदम چې قسط شروع شوی دی لاړ شي نو د هغو وخت او پیسې چې دي دا دواړه په کرایانو باندې چې دي هغه ضایع شي او هغو ته هغه روپۍ چې دی دا میلاو نه شي نو په دې ویډیو کې له مکمل معلومات چې دي دا در کوم ځکه د بېنظیرې د روپو نوی قسط 14,500 روپۍ چې دي دا شروع دي د دې نه مخکې موږ تاسو ته ویلو چې د پلانې ورځې نه به دا شروع کېږي خو ځینې علاقې داسې دي چې په هغې کې لا اوس هم نه دي شروع شي نو تاسو یو ورځ نیمه چې دی صبر کولی شئ کیدای چې ویډیو تاسو ګورئ ستاسو په علاقه کې دا شروع شي ځکه اکثر بیا د ویډیو چې دی لږې ورځې وشي نو چې ورځې وشي نو ستاسو په علاقه کې به دا هم شروع شي زه چې اوس ویډیو په ټایم باندې کوم نو په دې وخت کې چې دی هم په ځینې ضلعو کې شروع شي دي په ځینې کې نه دي 143 ضلعې چې دي په هغې کې اوس شروع دي پر باقي ضلعې چې دي په هغې کې لا نه دي شروع په هغې کې به اوس ساید کېدای سبا شروع شي بله ورځ به په ځینو کې شروع شي نو په ټولو علاقو کې به دا شروع شي خو کومو کسانو ته به دا میلاویږي او د دې سره د ماشومانو وظیفه میلاویږي که نه میلاویږي نو کوم کسان چې دا تپوس کوي د ماشومانو وظیفه به له دې سره میلاویږي که نه میلاویږي نو د ماشومانو وظیفه چې دا هغه له دې سره نشته د تېر شوي قسط سره وه او د دې سره د ماشومانو وظیفه نشته خو په هغې کې ځینې کسان چې دی پاتې شو په دې کې ځینې داسې کسانو چې هغه د دې پروګرام دپاره اهل نه و نو هغه وایي چې موږ ته خو میلاو نه شوه نو تاسو ته به دا میلاویږي د مارچ اخره وه خو ناوس هغه وایي چې په اپریل کې به تاسو ته دغه روپۍ چې دی دا میلاویږي د هغو له طرفه بار بار نوټیفیکیشن راځي نو د دې د وجې نه چې دی په دې کې بدلي راځي ځکه د حکومت په خبره کې چې دی همیشه لپاره بدلي راځي نو موږ هغه ستاسو سره شیر کوو نو هغه وایي چې په اپریل کې به تاسو ته د ماشومانو وظیفه چې دی دا میلاویږي که کم اهل دی او که کم نه اهل دي هغو ته به دغه میلاویږي او ځینې خو چې دی هغو راغستې دی خپله خو اوس دا قسط چې دی دا به کومو کسانو ته میلاویږي د دې چې د زیاتر کسان ته پته نه لګي ځکه ځینې کسان چې دی اوس په دې لږ ورځو کې روپۍ راغستې دي هغوی چې موږ ته به میلاویږي که نه میلاویږي نو دا به هغه کسانو ته نه میلاویږي ښه په اسانو باندې چې کومو کسانو 14,500 روپۍ راغستې دي نو هغه کسانو ته به دا قسط نه میلاویږي چې کومو کسانو 14,500 روپۍ راغستې دي نو دغه کسانو ته به نه میلاویږي ځکه چې هغو ته دا میلاو شوی دی د جنوري فروری مارچ روپۍ چې دي دا هغو ته میلاو شوي دي 14,000 روپۍ چې چاته میلاو شوي 14,500 هغو ته دا میلاو شوی دی کومو کسانو چې 13,500 روپۍ راغستې دي هغه زنانو ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي هغو که نن راغستی که پرون راغستی که بله ورځ راغستی که هر کله یې راغستی خو هغو ته به دا میلاویږي لکه 14,500 چې دي دا به تاسو ته میلاویږي چې کومو کسانو 13,500 راغستي نو هغو ته به 14,500 میلاویږي خو کومو کسانو چې 14,500 راغستي هغه نوي کسانو په ورانۍ پیرې دا قسط راغستی نو هغو ته یې دا ویلو چې دا به تاسو ته د جنوري فروری مارچ روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي نو د هغې روپۍ چې دي هغه تاسو ته میلاو شوي دي او باقي چې کوم زاړه کسان دي نو هغو ته به دا 14,500 روپۍ چې دي دا میلاویږي نو په خپله علاقه کې تپوس وکړئ که روپۍ شروع شوي دې ځل دا په دوکانونو کې میلاویږي نو تاسو خپلې روپۍ چې دی دا راغستی شئ